اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د پاسون نیوز ډیرو قدرمنو کتونکو سلامونه او احترامات مې قبول کړئ. په نننۍ خپرونه کې زموږ سره د سوات د علاقې د کوکارۍ سیمې یو څو مشران یو ښکلي نوجوانان چې کوم دي هغوی نن په دې کې موږ سره شرکت کړی دی. د هغوی سره به د هغوی د علاقې د کوکارۍ په علاقه باندې د کرونا په حوالې سره چې کوم وبا راوتې ده د هغې په حوالې سره به دې پوښتنې کوو او نور چې په کوکارۍ کې کومې هلې ځلې روانې دي کوم تنظیمونو کوم کارونه کړي دي د دې په حوالې سره به دوی نه پوښتنې کوو. نو موږ سره زموږ په پروګرام کې زموږ لومړنی میلمه چې کوم دی ریحان الله صاحب دی. ریحان الله صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. د ټایم راکولو ډېره مننه، شکریه ده کوم چې تاسو موږ نه ټایم راکړو او په دې خپرونه کې تاسو موږ راوغوښتو. تاسو ډېر مننه او شکریه ده. موږ سره زموږ دویم میلمه د علاقې سماجي کارکون راجا رور هم د پروګرام کې شرکت کړی دی. راجا تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو، په خیر راغلی ورته وایو. ډېره مننه ستاسو چې تاسو موږ له دونه ټایم راکړو، ستاسو ډېره شکریه. موږ سره په پروګرام کې زموږ دریم میلمه عرفان اکبر رور دی چې هغه د تنظیم غړی دی. په تنظیم کې منډې تړلې وایي، هغه ته پروګرام کې هرکلی وایو. وروره په خیر راغلی ورته وایو. ډېره مهرباني د ټایم راکولو، ډېره شکریه. په ټوله دنیا کې چې کله د کرونا مرض وبا خپره شوله او دغه وبا چې کله پاکستان ته راننوتله نو پاکستان کې لاکډاونې شروع شولې. پاکستان کې غریب طبقې سره هغه میډل کلاس چې کوم خلک وو هغوی هم په کور کې فاقې شروع شولې. نو د هغې د وجې نه په د کوکارۍ تنظیم ملګري چې کوم دي هغوی راغونډ شو. هغوی دلته کې یو تنظیم تیار کړو. د هغې په حوالې سره به زموږ د تنظیم چې کوم ملګری دی عرفان اکبر هغه نه به پوښتنې کوو چې دوی دا تنظیم کله تیار کړی دی، د دوی تنظیم ویژن څه دی او دوی به په تنظیم کې څه کول او څه صحیح کړي دي. عرفان اکبر صاحب لومړی پوښتنه تاسو نه زما دا ده چې تاسو په تنظیم کې دا تنظیم کله وجود کې راغی او په دې کې تاسو څه کړي دي او څه به کوئ مزید؟ کله چې دا کرونا وبا راله نو په 14 مارچ باندې زموږ په دې کلي کې د مشرانو د ایجوکیشن سره ریلیټډ ټیچرانو، ډاکټرانو، مشرانو، نوجوانانو دیو غونډه وکړه. دا غونډې په دغه کې یو تنظیم په وجود کې راغی چې د کرونا وایرس او د دې زموږ د کلي کم غریب عوام چې دی کم متاثره خلک چې دی چې د دې په کومه طریقه مدد وشي او څنګه وشي او څه وکړو چې د دې کسانو مدد وشي او د دې مرسته وشي چې دې ته د راشن یا فوډ پیکج چې څه طریقه کار وشي چې په هغې باندې د دې مرسته وشي. د هغې نه پس بیا لاوله موږ د کم چې د تنظیم ممبرانو دي د خپل جیب نه څه د کلي مشرانو زموږ سره مرسته وکړه. تقریبا څه کم 2 لکه یا 2 لکه روپۍ راغونډې شوې چې په هغې باندې 150 کسانو ته فوډ پیکج ورکړی شو چې په هغې کې اوړه، چینی وغیره وړي دا پکې شامل وو. عرفان اکبر صاحب دا راته ووایي چې کله تاسو د کرونا وایرس د وبا نه پس چې کله روژه شروع شوه په روژه کې تاسو د خپل علاقې خلکو لپاره څه کړي؟ په روژه کې خو موږ د خپل علاقې د خلکو لپاره یو پروګرام جوړ کړی او زموږ د تنظیم مشرانو د خپل درستخوان په نوم په هغې کې بیا زموږ د مشران کېناستو، دوی یو میټینګ وکړو. هغو پکې بیا ووایي چې نه دا موږ خپل ټټوۍ ته بدلوو. نو په هغې کې بیا دا مختلف قسمه آیټم دی او مینیو جوړه کړه چې دې کسانو له به د ورځې په بیسس باندې روزانه د 100 نه واله 150 کسانو پورې به دا سبزي، ټماټر، آلو، پیاز ټماټر، سبزي، وخه، چاول دی پکې دا شروع شو او په ښه طریقه باندې روان دي چې په ډیلی بیسس باندې د 100 نه واله 150، 140، 130 د دې نه علاوه ورسره لږ چې ډېر کمزوري او یا بیماران دي د هغو سره په نغدو روپو کې هم تعاون کېږي. دا کوم پیکج چې تاسو کوم ورکوئ دا یو پیکج به تقریبا د 100 کسانو کېږي؟ دا یو پیکج تقریبا د 10 کسانو پورې لکه ښه 10 کسانو خاندان چې د هغو کېږي او چې 2 او 3 او 4 کسې نو د هغو 2 ټایمه کېږي. نو انشاءالله چې ښه کافي ګزاره به پرې روانه. تقریبا تر اوسه پورې تاسو څومره پیکجونه به ورکړي ټوټل؟ تر اوسه پورې به ټوټل تقریبا د 1000 نه به سیوا ورکولی شي. بلکل ځکه چې دا تقریبا 2000 ته به قابو وي ځکه چې روژه یې تقریبا نن شلمه روژه ده که نه. نو روزانه لکه 120 130 دې کسانو ته دا دغه کېږي او ښه باقاعده د تنظیم د طرفه په میډیا باندې د هغې دغه جاري کېږي
او ټول دنیا یې کتلی شي. په دې کې چې اوس دا کوم پیسې چې تاسو کوم ورکوئ نغدې دا کوم راشن چې تاسو په کومو پیسو باندې اخلئ دا کوم خوراک چې تاسو اخلئ دا پیسې تاسو ته څوک ډونیټ کوي داسې خپل د جیب نه ورکوي که نور څوک ملګري شته سره بار نه؟ په دې کې خو چې د تنظیم کم ممبران چې دي په تنظیم کې چې کم شامل دي دي به کې خپل هم د جیب نه ښه پوره تعاون کوي. د دې نه علاوه زموږ د کلي کم بااثره کسان چې دي کم ښه برابر کسان چې دي به کې زموږ سره ښه ډېر تعاون کوي د زړه نه لګیا دي. داسې ورسره زموږ سره کم مسافر کسان چې دي بهر ملکونو کې انګلینډ یورپ سعودي بحرین یو ځای بل ځای هر ځای چې څونه دي زموږ د کلي خلک د علاقې خلک به ښه ډېر تعاون کوي او موږ د هغو ښه ډېره د زړه نه شکریا ادا کوو او مخکې ته هم دا امید لرو چې دوی به موږ ته دغه شان په دې طریقه دا فنډینګ جاري ساتي. دا کوم راشن چې تاسو کوم ورکوئ دا به د روژې پورې که د روژې نه پس هم دا شان د غریبو خیال ساتئ؟ دا خو اوس فلحال چې دی جي نو په روژه کې خو دا دی چې دا راشن دا کم چې شروع دی فوډ پیکیج دا به په روژه کې د روژې نه پس بیا زموږ سره چې دی نو په هغې کې به بیا فنډینګ چې کېږي د هغې سره سره به دې کم چې کمزوري کسان دي بیماران دي هغو دپاره د میډیکل لکه دوایي مو وغیره دې دپاره ډاکټر فیس یا بیا به مونږ لږ هیوي فوډ پیکیج جوړ کړو ډوډۍ به یې په هغې کې چیني دا وغیره کم چې په لاوله کې د روژې نه مخکې مونږ ورکړی و هغې طریقه کار باندې به بیا مخکې هغه فوډ پیکیج جاري. مزید به څه کوئ د خلکو دپاره مزید څه سوچ لرئ چې اوس اختر را روان د اختر دپاره به تاسو څه کوئ؟ د اختر دپاره خو زموږ سره به یو فوډ پیکیج دی چې په هغې کې به تقریبا چې 300-350 کسانو ته به مونږ چکن ورسره سبزي پیاز ټماټر دا به ورکوو او د هغې نه علاوه د یتیمانانو دپاره یو پیکیج دی چې په هغې کې څه کپړې دي او څه پیزار یا کیش په هغې باندې به اوس میټینګ کېږي په دې ورځ دوه کې تنظیم ممبران به هغه بیا ډیسایډ کوي چې څه په کومه طریقه یې ورکړي او د هغې نه علاوه لکه دیوار مهرباني او پروګرام هم را روان بالکل نو انشاءالله به دې 2 یا 3 ورځې کې به هغه اکټیو شي بالکل دیوار مهربان او جی او د کلي خلکو ته او د ټولو علاقې د خلکو ته زموږ دا درخواست دی چې ستاسو سره صحیح ستاسو د استعمال نه سیوایي نو هغه راوړئ مونږ لا چې دې غریبانانو ته ورسېږي د اختر په خوشحالیانو کې دا ځان سره شریک کړئ. ډېره مننه عرفان اکبر صاحب او تاسو عرفان اکبر صاحب خبرې ترې واورېدې. دې وخت کې موږ سره د KKK تنظیم یو اهم رکن ریحان الله رو هم موجود دی. ریحان الله رو تاسو تنظیم په حوالې سره به څه وایې؟ څنګه چې عرفان اکبر صاحب وویل کومې خبرې هغه وکړې د فوډ پیکیجز چې کوم ورکړل د هغې سره سره په دې کې مونږ یو ایډیشن کومه په دې کې 2-3 ساوري مونږ حلال کړي د هغې سره سره چې کوم فوډ پیکیج و په هغې کې به مونږ 1.5 کیلو کوم غوښه به ورکوله او د هغې نه بعد بیا چې کوم میټینګز و په ډیلی بیسس باندې زموږ میټینګز کېږي په هغې کې 2-3 خبرې نورې هم مخې ته رالي چې په هغې کې د علاقې د صفایي خبرې دي. دویمه خبره چې کوم هیلث خاص کر د بلډ ډونیشن وینګ دی کوم چې د دې دغه سره اسوسییټ دی د KKK تنظیم سره او دریم بل زموږ سره چې کوم ماشومان دي هغه افیکټ کېږي د دې کورونا د دې ویکیشنز د وجې نه نو د هغې دپاره داسې میټینګ کې دا فیصلې شوي دي او سره روانې هم دي چې د هغې دپاره موږ یو سپیسیفیک ځای مختص کړو په هغې کې دا هلکانو ته کم کلاسز دي هغه ورته دغه شان کنټینیو رواني کم کار چې دي ته مخکې کېدو په هغې پسې کنټینیوس نور چې کم کار دی هغه ورته کېږي او بله خبره د هغې سره دا ده چې د هغې کم خپل پریکاشنز دي سیفټي پریکاشنز په هغې کې سینیټایزر وغیره ماسک نو هغه به یوز کوي دا کوم چې سټوډنټان دي او باقاعده ښه په سوشل ډسټنسینګ خیال به ساتلی کېږي او به د یو بل نه لرې ناستي او هغې ته به باقاعده کلاسز اخیستلی کېږي کم تعداد چې نو هغه به هاف کلاس یو کلاس دی په هغې کې مثال 50 تعداد دی 25 کسان به سهار کلاس اخلي او سوشل ډسټنسینګ خیال ورپسې ساتو او 25 په ماسپښین اخلي. صحیح تاسو پکې د بلډ ډونیشن خبره وکړه د بلډ ډونیشن تاسو دې سره څنګه ریلیټ کړی دی؟ او دویم ما تاسو ته چونکې وي د بلډ ډونیشن وینګ په باره کې چې هغه موږ د دې سره لینک کوو په داسې طریقه باندې چې زموږ سره په دې کې هیلث ټیکنیشنز دي او ډاکټرز دي نو د هغې په مشاورت باندې موږ په دې کې د دې باقاعده آغاز کړی دی او د هغې ترتیب خو دا و چې د هغې هم باقاعده میټینګز شوي دي په هغې چې کوم کسان بلډ ګروپ کوم ځان له ټیسټ کول غواړي یا د هغې دپاره سکرینینګ هغه بالکل د تنظیم د طرفه فری او دا کوم نور کلینیکل لیبارټري چې ده نو د هغې ټول دغه چې د هغې ته حواله شوی دی ذمه داري چې کومه ده د هغې سره ده نو کوم کسان چې ګروپ ټیسټ کوي یا د هغې نه علاوه کوم سکرینینګ وي یا چې کوم کراسمیچ وي ایون هغه هم کولی شي او درېیمه خبره دا ده بله چې کوم کسان دي مثال د هغې تیلیسیمیا پیشنټس دي خاص کر یو پوینټ دا هم زه شیر کوم
چې کم تلیسیمیا پیشنټس دي یا د هغې سره سره خدا نخواسته اکسیډنټ راشي اچانک یا نور هم څه کیسز دي هغې کې بلډ پکار وي د هغې دپاره دا تنظیم چې دی نو بالکل موږ د دې دپاره تیار یو او زموږ کوم ممبرز دي هغه بالکل دې دپاره تیار دي نو انشاءالله چې څه قسمه تعاون وي هغه به د بلډ ډونیشن وینګ د طرفه وي نو هغه موږ خداره ته وایي دا کوم ډونیشن تاسو کوم کوئ دا به تاسو د علاقې په سطح باندې وکړئ د علاقې نه اول په همدې خلکو ته تلسلیم چې کوم مریضان دي هغوی ته به ورکوئ فی الحال خو د بخاري چې کوم پیشنټس دي هغه تقریبا 3-4 نمونه راغلي دي هغه موږ ځان سره رجسټر کړي دي هغه کسان او د هغې نه هټ کړ چې کوم موږ دا کار فی الحال د یونین کونسل کوکارې په دغه باندې شروع کړی دی نو په هغې کې زموږ د دنګرام یو پیشنټ دی او داسې د جامبل هم موږ ځان سره انکلوډ کوو نو چې کوم تلیسیمیا پیشنټ دي هغه باقاعده رجسټر دي هغو ته به هره میاشت کې چې په کم ټایم کې دې ته ضرورت وي په هغه ټایم کې به دې ته بلډ میلاویږي انشاءالله او د هغې نه هټ کړه چې کوم ایمرجنسي کیس دي په هغې کې هم زموږ سره د دغه کسانو نومونه شته کوم چې ویلنګلي بلډ ډونیټ کول غواړي هغې نومونه زموږ سره شته نو چې کله ضرورت وي موږ به هغې ته کال کوو هغې به راځي دغه لیبارټري ته او هغې ته به بالکل فری دا بیگز او د هغې سکرینینګ هر څه چې دي هغه تنظیم د طرفه دي نو هغه ارینج شوي دي هغې ته به بلډ اخیستی کېږي او چې کوم کس یې ریګارډینګ هغه ته به میلاوي ډېره مننه رحم الله صاحب تاسو رحم الله صاحب خبرې ترې واورېدې چې د KKK تنظیم به یوازې راشن نه بلکې هغه به د علاقې د صفایۍ د علاقې د غریبو د علاقې د صحت او د علاقې د ایجوکیشن او د علاقې د پرمختګ دپاره هغوی خپلې هلې ځلې شروع کړي دي دې وخت کې موږ سره زموږ چې کوم درېیم میلمه دی راجا رور هغه موجود دی د راجا رور نه دا پوښتنې کوو چې د تنظیم په حوالې سره دوی څه تاثرات دي چې عرفان اکبر رور او ریحان رور دا خبرې وکړلې دقسې ده لکه موږ چې یو په کمانداز باندې لکه دا تنظیم چې دی کله چې د کرونا وایرس رالو نو موږ سره په علاقه کې لکه نور څه سیستم نه خو صرف دا تنظیم د دې د مشران ناغون شولو او دوی د KKK تنظیم یو آغاز وکړو نو لکه هر غریب سړي ته یې ځان ورسوه لکه موږ یې نو ګورو لکه روژې نه مخکې وندو خلکو له ډېر پیکیجونه ورکړي دي بیا په دې روژه کې چې یې ولیدل لکه هر سړي ته لکه تقریبا د 100 نه واله 1.5 خاندانونو ته به دوه لکه داسې دا سبزي وغیره غوښه مخه چرګ مرګ دا هر سړي ته لکه ښه په برپور دغه باندې لکه ورسېد او لکه ټول خلک ته الحمدلله چې ډېر مطمئنه دی ته او خدای پاک دې تنظیم ولا نور مخ کې دغه ورکی چې لکه څنګه زمونږ د کوکارې په دې علاقه کې روان دي چې منګوري ته شي سواد ته شي بلکې په پورا پاکستان باندې د دوی تنظیم خدای پاک دغه کې او د نور مسافرو لا د کلی د سپینروب خلکو له دوم پکار دي چې دو د تنظیم د کسانو سره لکه ډېر غټه مرسته وکړي ځکه چې دا د یو تن شی نه ده خو لکه وبا د په پوره دنیا راغلی ده د هغې د لاسه لکه خلک غریبواله کارونه مارونه ډېر دغه شوي دي غریبواله زیات شوی دی نو لکه هر سړي ته ډېر غټ تکلیف دی ولې چې ټول غریب خاندانونه دي او لکه په کډې ګڼې دي د مزدورۍ څه وسې نه کېږي نو دا تنظیم ولا خدای پاک یو داسې ذریعه ګرځولې ده چې لکه کوراکور ته یو قسم یو کوراکور ته شی رسول دي نو هر غریب سړي ته ورسوله موږ په خپلو سترګو ولیدل چې لکه دا د دې تنظیم دا ورکران دي لګیا دي لکه کوراکور ته په خپله پیکیجونه رسوي او د هر غریب سړي لکه مرسته کوي نو خدای پاک دې دا دغسې د غریب سړي یو اواز روغ کړي څنګه چې په کوکارۍ دی داسې په پوره سواد په پوره ملک باندې د خدای پاک د یو اواز روغ کړي او موږ خو دغه نشته خو موږ به ویناګانې کوو یار دوسته چې هلکه وروره په دې تنظیم والا سره مرسته وکړئ لکه دا یو ډېر ښه قدم اخیستی دی نو چې لکه مخې ته دوه ښه روان شي او لکه ټول لکه سیستم ورسره برابر شي لکه هر غریب سړی به پې برابري نو موږ د کوم ښه کسان چې دي مالداره دي او لکه سفید پوشي دوی ته هم دا پکار دی چې لکه د تنظیم کې ښه برپور مرسته وکړي چې خدای پاک لکه د سیستم د غربت دا لینډین لکه ختم شي موږ له دا یو اواز روغ کړی دی دا تنظیم په دې به د غربت باندې دغه ختمیږي او بس نور بس ووایي ستاسو د مخې دي ډېره مننه ملګرو ګرانو کتونکو تاسو د KKK تنظیم د ملګرو خبرې ترې تاسو واورېدلې چې دوی ویژن سره دوی مخکې څه کول غواړي او دوی راتلونکي مستقبل لپاره دوی څه سوچونه دي نو انشاءالله دوی چې د علاقې د پرمختګ دپاره کومې هلې ځلې شروع کړي دي هغه د چا نه پټې نه دي او دوی چې کم راشن کم فوډ پیکیجونه دوی چې کم ورکوي نو هغه دوی ډېر زیات په ښه طریقې سره د غریب سړي د عزت نفس خیال ساتلی دی د راتلونکي د اختر دپاره دوی چې د کم پیکیج اعلانات کړي دي چې تقریبا 300-400 پورې دوی به د اختر پیکیجونه ورکوي د هغه اختر عیدیانې به ورکوي په هغې کې به د فوډ پیکیج او څه به د اختر چې کوم جامې پیزار دي هغه به ورکوي څه نغدې روپۍ به ورکوي او په دې کې چې کوم د چندې سرسایه چې کومه ده د هغه چې کوم
کوم راغونډه شوې ده د هغې چې کوم مشر دی عطاالله کاري صاحب دغه په لاس باندې دغه زکات چې کوم دی دغه تقسیمیږي سرسایه چې کوم دغه تقسیمیږي نو که چا سرسایه نه ورکړي چا زکات نه ورکړي هغه هم تاسو د KKK تنظیم سره بالکل رابطه کولی شي په سکرین باندې د KKK تنظیم نمبر یې چلیږي په دې باندې تاسو هغوی سره رابطه وکړئ او خپل ډونیشن چې کوم دی خپل زکات خیرات چې کوم دی هغه دې تنظیم له ورکړي چې دا تنظیم نور هم په مخکې باندې لاړ شي او د علاقې خدمت په ښه طریقې سره وکړي د راتلونکي پروګرام پورې خپل روز سمادانجون له اجازت راکوي په لوی الله مسپارم د الله په امان